مولانا العظيم. درود شریف وایي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى وسلم وسلم. اپکی ټول کولاو صلی الله علیه محمد وعلى وسلم وسلم علیه. په اخلاص درود شریف وایي. اللهم صل على زما عزتمند مشرانو، د تیره جمعه کې ما تاسو ته دا عرض کړو چې په دې ورځو شپو کې د حضور پاک د پیدا کېدلو د عرفات په مناسبت کې د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د سیرت د هغې د معجزاتو کمالاتو د بیان مجالس منعقد کی. دې کې یو درې مقصد دی. اوله دا چې هر مسلمان دی د خپل پیغمبر د څه نه څه تاریخ نه خو خبر وي، د هغه د ښکلي نوم نه، د پلار د مور د نوم د نسب کوم ځای کې راغلی او کوم ځای تېر شوي دی او کوم ځای کې ښخ. ډېر داسې مسلمانان شته چې هغې ته دا پته هم نه لګي چې زمونږ پیغمبر کوم ځای ښخ کوم ځای راغلی. د جوار او د غنم او د اوړو شمېر ورته ښه معلومي، خو د خپل پیغمبر نه نه خبر. نو سړی چې ځان د یو پیغمبر امتي ګڼي، هغه خپل محبوب او آقا ګڼي او د هغه معلومات ورته نه، نو دا ډېره کمزوري ده. نو داسې مجالسو کې که دا خبرې راشي نو ښه ده. دویمه دا ده چې د هغې د صفتونو نه خبر شي، د هغې د کارنامو نه، د هغې د معجزو نه، د هغې د دین په سلسله کې د محنت نه، نو د ده په زړه کې د هغه عظمت راشي، د هغه لویي راشي، د هغه قدر راشي او محبت یې سې راشي او د دواړو جهانو د سردار محبت نه بغیر مسلمان کیدی نشي. درېیمه دا ده چې دا یو طبیعي او نفسیاتي خبره ده. د شریعت د حکم نه علاوه چې یو انسان د چا صفت اوري نو د هغه ژوند وله خوند ورکوي، د هغه جامې، د هغه ولاړه، د هغه ناسته، د هغه گفتار او کردار. نو چې د پیغمبر د کمالاتو نه خبرېږي او قدر یې زړه کې زیاتېږي، نو د هغه هر څه به خوند ورکوي. او بیا لا حکم هم دی د شریعت، د پیغمبر جامې، د پیغمبر شکل، د پیغمبر خوراک، د پیغمبر ناسته، د هغه د ژوند ټول معاملات وله خوند ورکوي. او بنیادي مقصد دا په هره خبره کې د ژوند په هر نشیب و فراز کې به د خپل پیغمبر تپوس کوي. واده کې به کوي چې هغه واده څنګه کړو، لوریانې څنګه واده کړی، امت ته د واده چل څنګه ښودلو، غم کې به تپوس کوي. دا پیغمبران چې خدای د انسانانو په جامه کې را لیږي او انسانان یې را لیږي، خو بنیادي حکمت دا دی چې انسان باندې غم راځي، انسان باندې خوشحالي راځي، انسان ضروراتو د خوراک کاک جامو ته محتاج دی، نو ته به دې کې هغه ته ګور. که ملایکه و ملایکو کې ودونه دي، ملائکو کی غم نی، ملائکی جامو تا محتاج نی، ملائکو کی گوان نی، نو دا احکام تا دا اغوینا نشیز دا. یو انگریز دی، دنیا کې هر قوم د حضور پاک تاریخونه لیکلي او صفتونه هم لیکلي او ډیر دشمنان هم دي پکې،
یو امریکنی انګریز کتاب لیکلی دی 100 men سل سړي هغه په خپل خیال کې په ټول جهان کې سل سړي خوښ کړي دي چې د دین اوچت سړي نه دی تېر شوی. هغه کتاب کې د 11 پیغمبرانو بیان او څه د مشهور انقلابي بادشاهان او څه د مشهور فلاسفران. نو زمونږ د ښکلي پیغمبر نوم د کتاب په اول کې او څلورم ځای کې د حضرت عیسی علیه السلام ذکر او څوارلسم ځای کې د عمر فاروق رضی الله عنه. نو د کتاب په دیباچه کې لیکي فتعارف چې زه خو په عیسائی ملک یم امریکا کې او ټول دا خلک اول برانه دا تپوس کوي چې تا زمونږ د خپل پیغمبر عیسی علیه السلام یادی ذکر څلورم نمبر کې کړی دی او د مسلمانانو د پیغمبر د اول کړی دی د اول نو بیا یو حقیقت دی چې زه پټولی نشم. اے عیسایانو د مسلمانانو پیغمبر زمونږ د ښکلي پیغمبر نوم یې اخیستی خدای داسې کمالات او صفتونه ورکړي دي چې عیسی علیه السلام کې نو زه مجبور یم چې اول کې ولیکم. دا دې پورې یم چې خدای انسان نه لیږي. اول وی د مسلمانانو پیغمبر واده کړی دی ودونه یې کړي دي او عیسی علیه السلام عمر کې واده نه دی کړی غیر شادي شده براختله. د مسلمانان د خپل پیغمبر نه د واده چلی زده کولی شي. تاسو د عیسی علیه السلام نه نشئ زده کولی ځکه هغه کې دونه د مسلمانانو د پیغمبر کورو ګاونډیانو عیسی علیه السلام کور نه دی جوړ کړی همیشه به تبلیغ کې ګرځېد مسافر به. نو مسلمانان د خپل پیغمبر نه د ګوان حق زده کولی شي چې د ګاونډي څه حق دی ګاونډي سره به څه سلوک کې تاسو نشئ زده کولی. د مسلمانانو د پیغمبر اولادو تربیت یې کړی دی. نو مسلمانان د خپل پیغمبر نه د اولاد د تربیت حق زده کولی شي تاسو نشئ زده کولی. د مسلمانانو پیغمبر جهاد کړی دی 20 جهاد یې کړی زموږ ښکلی پیغمبر 20 جهاد یې کړی په دې 20 جهادو کې 1018 کسان مړه شوي دي دو طرفه څه د پاسه 200 مسلمانان او دا باقي کافران 1018 څه شی په دې 1018 ماته جوبله باندې 10 لاکه مربع میل ځمکه فتح کړې د دریو پاکستان عمره د دریو نه زیات ځکه پاکستان دا موجوده چې دی 3 لاکه 1000 مربع میل دی. حضور پاک 10 لکه مربع میل ځمکه فتح کړې او تش د ځمکې فتح نه ده د زړونو فتحه ده. د هغې عقیدې بدلې کړې د هغې اعمال یې بدل کړل د هغوی اخلاق یې بدل کړل. عیسی علیه السلام عمر کې جهاد نه دی کړی. نو تاسو د جهاد احکام مسائل د خپل پیغمبر نه نشئ زده کولی. بیا د مسلمانانو پیغمبر مو بادشاه حکومت یې کړی معاهدې وي د قومونو سره قضیه بیت المالو بیا د هغه 2 شاګردان یکې بعد دیګرې د هغه جانشینان شوي دي حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ذو النورین حضرت علی مرتضی حضرت حسن حضرت معاویه او حضرت عبدالله ابن زبیر د 2 اصحابانو حکومت کړی. عیسی علیه السلام حکومت نه دی کړی. د ملنګې ژوندو تاسو خپل سیاسي ژوند د حکومت نقشه د ملک چلول د خپل پیغمبر نه نشئ زده کولی ځکه هغه دا نه دي کړی.
مسلمانان د خپل پیغمبر نه د حکومت چل زده کولی شي، سیاسی نظام ته زده کولی شي، معاهدې ته زده کولی شي، قضا ته زده کولی شي، حکومت څنګه چلیږي او په څنګه طریقه باندې تاسو نشئ زده کولی. دا یو څیز یې بیان کړی. نو خدای زمونږ پیغمبر له دا صفتونه ورکړي چې دا نورو پیغمبران. د دې وجې نه د عیسایانو مذهب دا دی چې د مذهب تعلق صرف د ګرجې سره دی، د حکومت سره نه دی. عیسائی دې ته وایي چې ګرجې له لاړ شي د اعتبار پرست، او که نکاح میکا وي یا مړې جمدې وي نو هلته وکړي. باقي بار د حکومت چلول، نظام چلول، فیصلې کول، عدالتي خبرې دا د خپل طبیعت کې چې څه کوي. زمونږ مسلمانانو لیډرانو کې د دې فکر والا خلک شته، د دې پښتنو لیډرانو کې، د سند دې ځناورو کې، پنجابیانو کې، وینا د دین حکومت سره څه تعلق؟ ملایان دي دین په جماعت کې چلی که نه؟ دین خو مونځ ته وایي، ګیرې ساتلو ته وایي، حج ته وایي، حکومت او دین کې وایي دغه مه کوه. دا هغه بېوقوفه دي، دا هغه خلک دي چې په اسلام پوهېږي نه، دا هغه خلک دي چې زمونږ د پیغمبر د ژوند د نقشې نه نه دي خبر. زمونږ پیغمبر مو بادشاه، پیغمبر مو حاکم، پیغمبر حدونه جاری کړي دي، د غل نه لاس پرې کړی دی، زناکار له سزا ورکړې ده، شرابي باندې کوړی جاری کړي دي. دا ټولې فیصلې په قرآن کې دي. ښه قرآن دا حصه پرېږدو مونږه، دا خو د عیسایانو دین دی، زمونږ دین نه. دا چې وایي ستاسو دا پښتانه لیډران دا په دین نه پوهېږي، ځکه چې دین دی د حکومت نه اوښکه، حکومت چې څه کوي هغه به کوي. د دې وجې نه د انګریزانو په قانون کې څه پابندي نه چې څه هغې فیصله وکړه. برطانیه کې د سن 66 نه دا قانون دی، که سړی د سړي سره بدکاري کوي نو دا څه جرم نه دی. او امریکا او فرانسه یورپي ملکونو کې که سړی زناوره ښځه کوي، غوا، خره، چرګه، سپی، کوتره، نو خیر دی. جنسي تعلقات څه جرم نه دی. جرم دا دی چې په زور یې وکړي، نو په زور به ښځې سره نه کوي، باقي که په رضا وي پس وي پس د هغې توبې به وباسي. خدای دا خو د سپو ژوند دی، ځکه چې دین هغې د حکومت نه اوښکې دی. عیسایانو دغه دین. نو زمونږ پیغمبر بادشاه او پیغمبر علیه السلام مونږ ته یې چل ښودلی دی. زمونږ په کتاب کې دا احکامات دي چې د حکومت او د قضا سره تعلق لري. دا به کوئ، دا به کوئ، دا به کوئ، دا به کوئ. نو دې پورې درته یم چې خدای پیغمبران انسانان رالیږي چې ته د هغې د ژوند نقشې ته ګورې چې هغوی څه کړي دي چې دا راولې په ژوند. ملایکې خدای نه دي رالیږلی. خدای اتمه پاره کې وایي چې د کافرانو به وایي ملایکې ولې نه راځي مونږ له. نو خدای وایي ولو انزلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون. که ما ملایکه رالیږله نو هم به مې انسان کو، نو د انسان په شکل کې به نو بیا به دوی وي چې دا خو ملایکه خو څوک نشي لیدی. تا ملایکې ته وایي زه بار ته کښېنم ځان به څنګه پاکوم، هغه به وایي بار ته څه ته وایي. تا به ملایکې ته وایي چې ښځې سره سړی نزدېکت کوي په کومه طریقه، هغې به وایي ښځه څه ته وایي، نزدېکت څه ته وایي. ځکه چې دا شیانو باندې هغې نه پوهېږي. په هغې کې نارینه او زنانه ني، هغې کې خوراک ني، هغې کې څښاک ني، هغې کې دا خبر. نو زمونږ پیغمبر علیه السلام او ټول پیغمبران خدای د انسانانو په شکل کې رالیږي. نو د دې خبرو مقصد دی چې د هغه لویي ستا په زړه کې راشي، نو د هغه د ژوند نقشه به ته په خپل ژوند کې راولې، د هغه شکل به خوند درکوي، د محبوب ادا او خبرې دا ټول. اوس زمونږ ډېر خلک چغې خو ډېرې وایي، یا رسول الله چغې وایي، څوک جلوس وباسي. هلکه جلوس باندې خو د هغه د ژوند نقشه نه راسي. دا یاد لرئ کومو قومونو نه چې د دین د خپل مذهب اصلي نقشه روکه شي،
نو دوی په دې رسمي خبرو باندې لګیا وي، په هغې خپل دین ساتي. هلکه جلوس دی، جلوس څه شی دی؟ د فلانکي ځای نه به فلانکي ځای پورې جلوس وباسو. جلوس څه شی دی؟ جلوس کې د حضور پاک د ژوند نقشه راغله، هغې جلوس وښکې دی، صحابو جلوس وښکې دی. د هغې نه پس د 1400 کاله کې امت کې دا کار و چې جلوس پې وښکه که نه. د هغې شکل خپل که، د هغې جامه خپله که، د هغې کردار خپل که، د هغې قانون خپل که. نن هم یو سیرت کانفرنس دی لوی په اسلام آباد، او ما ته هم دعوت، ما زه خپله جمعه نه پرېږدم. او ما هغې د سیرت د دې څه مقصد نشته، دومره پیسې خرچ کړې که بختان په لکونو روپو. سیرت کې راشي د حضور نعتونه یې، صفتونه یې، هاهوی. هلکه د دې ټول هاهونه د حضور پاک یو طریقه جمع دی کې په عمل کې، په دې هغه خوشحالي. یو سړی یو خپل محبوب ته وایي قربان او زار، او ورته وایي دا اوبه راوړه، وایي اوبه خو نه شم راوړی خو قربان شم درکړه. بیا وایي زه دغه کار وکړه، دا کار خو نه شم کولی خو هسې قربان شم. د دې هسې قربانېدو دا خو ټوکې دي. تا د دین څه کار وکړ؟ د دین کومه نقشه م راوستله؟ د حضور پاک کومه یوه ښکلې خبره م په عمل کې راوسته چې دا نه راولی؟ نو هسې د سیرت د جلسو هېڅ مقصد نشته. د دواړو جهانو سردار زمونږ صفت ته محتاجه نه دی. که زه ډېر ویم چې دا انور ډېر ښکلی دی او ډېر ښکلی دی او ډېر ښکلی دی، نو که زه ویم او که ونه ویم انور ښکلی دی، داسې ده که نه؟ زما په وینا انور نه ښکلي کېږي، انور خدای ښکلی پیدا کړی. زما په وینا سپومۍ ښکلي کېږي، نه سپومۍ ښکلی ده. زما په وینا ستوري ځلن کېږي، نه هغه مخکې نه روښانه دي. نو دغه شانته کانفرنس کې او شور و شر جوړ کړي او دومره طریقه نه د هغې نه پس یکدم په ولاړه ډوډۍ. ما لکه په دې دومره لږ ساعت کې په دې لږه خبره کې هم د هغې په نقش قدم عمل نه کوي چې په ځمکه کښېنی برابر په ولاړه نه خوراک خو منع دی، دا خو د ځناورو خوراک. نو ما ورته وایي دا جلوس ملوس دا هېڅ شی نه دی، دا هغه جلوس بلا خلوص په دې حضور پاک نه خوشحالي، دا هغه کردار عمل. حضور پاک له علاوه د دین دا کارنامې، دا معجزات، دا ښکلی قانون او ښکلی نظام چې خدای ورکړی، د هغې نه علاوه د هغه بدن مبارک کې داسې نښې دي چې هغه په انسانانو کې نه وي. د پیغمبرانو بدن خدای د جنتیانو په بدن پیدا کړي. نو د هغې دا اثر دی چې د هغې د امتیاز او د بار ته بوی نه وي، خوشبویي. عایشه بیبي وایي د هغه بیبي حضور پاک په ټټۍ ته لاړ، زه به رستو لاړم، نه مې د ټټۍ اثر لیده، نه مې بدبویي محسوسوله. ما ورته قربان زه خو ستا نه پس ورشم، نه اثر محسوسوم نه بدبوی. وی تا ته دا پته نه لګي چې ځمکه د پیغمبرانو بول و براس ختمی او پیغمبران د بدن د جنت په بدن پیدا وي، هغې نه ګندګي نه ځي. یو ځلې په ټیکري کې یا د لرګي په لوښو کې دا خلک بعضې متیاز دې کوي چې یاره سهار به داسې د شپې کړو یو خدمتګاره د هغې نوم دی برکت. نو اوړي راپاسې د تګې ده هغې جوړې لوښي کې اوبه دي څکلي دي. سهار څه خبره شوه، نبي کریم ورته وی ما دغې لوښي کې اودس تازه کړو. وی صاحب هغه خو ما څکلي دي. هغه وخندل، وی ټول عمر به دې په خېټه کې درد نه راځي. یو ځل یې ښکر لګولی، عربو کې د وینې بیماري دي، کجورو خوراک ډېر دی، نو ښکر به هغې په سر کله لګو کله په دې سټ. نو ښکر یې لګولي، ښکر سره وینه نه وځي. نو یو صحابي ته وایي
ویده دا وینه چرته تیکه پناه ځای کې چې لا زړه کې وي اوبه څکم تو یو مې ځکه د پیغمبر د بدن هر شی پاک هغه وڅکلی چې راغی حضور پاک ورته ویې څه دې کړی وی صاحب تا راته وی چې په پناه ځای کې توی که نو ما داسې پناه ځای کې توی کړي چې څوک بې ونه ویني وی تا جوړ وڅکلی وی لن تمسک النار ابدا اور به تا مسه نه کي اور به ونه سو دومره طاقت خدای غله ورکړه مشهور بهادر عبدالله ابن داغه بدن اثر نه بیبیانې ما ته ګوره نه سره کله چې سړی حج لذي د آیات لره یو سنت درته خیر نو چې ښځه در سره یو احرام تړی نو جما کول د شپې سنت دی ستا سنت به م پوره شي او د ښځې به دې م پوره شي نو احرام کې خو بې خبرې بندي نو ستا به تقاضا نه راځي د چا ځکه حج کې خو ښځې ښکاري او د مختلف دنیاوي او داسې ښځې به ویني چې ته به وایې دا خو د جنت حورې دي چې لمر پرې نه دی لګېده او د هر وطن نو حکم دا دی چې تا سره ډبرې نږدې کتم نو حج لته نو نه بیبیانې ورسره وې نو د هغه سنت خو په یوم ادا کېدی شو خو د هغې نه ادا کېده نه بیبیانو سره نزدېکت کو بیا چې احرام نه سړی فارغ شي نو بیا چې سړي سره ټبري نو جما کول سنت دی بیا داسې شو نه بیبیانو سره نو یو صحابي بل ته وایي وی حضور پاک دا کولی شو وی تاسو ته دا پته نه لګي چې پیغمبران د جنت په بدن پیدا شوي او جنت کې د هر سړي د سلو سړو عمره طاقت کنی که چا واده کړي هغه ته دا پته لګي چې دوه ځله کولم مشکلې لا پاتې درې ځله او بیا 9 ځله دا پکې خدای ته دا په جنگ کې صحابه کرام وایي چې چېرته په جنگ کې په مونږ سختي راغلې ده نو د ټولو نه به دشمن ته زیات نږدې حضور پاک مونږ به په هغه ځان بچ کوو کنې مخکې به د جنگ خیاطت دی کو خو چې سختي به راغله دی به د ټولو نه حنین کې سختي راغله غوش و باران پې شروع شو ناڅاپه خلاف توقع ټول څوک داسې منډې چا داسې منډې نبی کریم په خچره سور و راټوپې کړ وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم زه د عبدالمطلب زیم او دا کوټکان ټول کافران په اغوز راجمو ځکه چې د سر سړی خو هغه قیادت خو د هغه او په هر جنگ کې خلک د هغه مقابل تحریک مشر ختمول غواړي کوټکانو ته لاس کړي کوټکان یې شګې داسې ټول اوس غلیدل جنگ احد کې په 6 کسان د هغه د پاسه شهیدان شو ځکه چې توره به هغه له باندې کافر واله صحابي به ورته سر داسې صحابو ډېره قرباني په دې او یو غزارونو نه زیات حضور پاک لګېدل شونډې لګېدلې وه غاښې مات شو سر یې لګېدلی و سر یې وشلېد په مخ لګېدلی و مخکې یې د زغرې کونډه ننوتی و چې هغه یو صحابي راښکله د هغه غاښونه پرې پرېوته چې سړی په چا غزار کوي د مرګ نه به څنګه غزاري په دې اونګو لګېدلی په دې صح حالت کې یو کافر راغی وی زه په خپل لاس وجنم وی افواشي افواشي حضور پاک صحابه راځي وی پرېږده چې ما ته رانږدې شي یو صحابي نه نیزه واخیسته چې رانږدې کېده د هغه د غزار نه مخکې په دې مری و هغه یو بو نارې او چغې خلق ورته یې کمبختي نه دومره لګېدلې وی دا خو زه دومره لګېدلی یم که په ما لاړې روتو کې نوم زمرم
دومره خو په هغه یقین وی ځکه چې په مکه مکرمه کې دیو او زوم نو ما به اس ګرځو ما به وی دا مې ستا جنګ له ساتلی دی ما ته وی ته ما نشې وجلی زه به تا وجلم ما ته یو ځل وي کافر په لاره مردار نو د بهادرۍ د دې نه لویه بهادري وي چې یو قوم په یو غلطه عقیده په غلط عمل په غلطه معاشره او دې تنه تنها پاسیږي او هغوی ته دعوت ورکړي قوم یې دشمن کېږي ښار یې دشمن کېږي کلي ولس یې دشمن کېږي نه په حوصله کې فرق راځي نه په همت کې فرق راځي نه په یر راځي نه د چا پروا لري د دې نه لوی بهادري دا نشته پروا نه ده دا ډلې راغلي تر ته یو ځل جرګه راغله وی صاحب ډېر واره ته دې ووایه چې زمونږ د بوتانو نه واوړي زمونږ د خدایانو که څه بادشي غواړي چې موږ یې مشر کړو په اتفاق که څه واده کول غواړي چې چا په لور کور ګوته کېږي موږ یې ورکوو که پیسې غواړي چې موږ وله جمع کړو اخر دا ولې زمونږ د دین نه نه وړي تره نبي کریم ته ووایي دا تقریر یې ورته نبی کریم ورته وی قسم دې که نور راله په یو لاس کې کېږي او سپومۍ راله په بل لاس کې کېږي راته وایي د دین دا دعوت پرېږده نو زه به دا پرېږدم خدای پاک به دا دین غالی وای که زما یو سل تنې تنها پاتې شنم دی نو پیغمبر باندې خدای د بهادرۍ ختمه کړې په شی یو مهر یو غوښه وه د دې ګس کرچي د لاندې د کمترې د هګۍ عمره په هغې ویښتو په هغه ویښتو کې دا خط محمد رسول الله یا اذهب فانت منصور ته چې چېرته ځې کنه هغې مهر نبوت نه به خوشبویي تله ډېرو صحابو چې حضور مبارک سره غاړه غټۍ شوي دي دا به یې کوشش کوو چې زه دا مهر نبوت ووینم او ښکلی کړم موږ به خوشبویي محسوس وفات وخت کې چې لمبه وی هغه نه وه دغه طرف ته شیطان د وسوسې زیږي شیطان په دې ګس طرف ته زړه دی نو د شانه وسوسه اچوي یو خرطم لري هغه را دننه کړي نو دغه لار د وسوسو زمونږ د ښکلي پیغمبر خدای پاک په دې ظاهري نښه باندې ختم کړ ترخونه مبارک یې تک سپینو چېرته چې په کوي کې لاړې توپکلي دي هغه خوږې شوي د مدینه منوره دی خدای پاک تاسو ته وښایي اوبې لږې پیکه دي یو پی دوه دي چې هغه خواږو نو چې چېرته یو کوي ته تللی لاړې پکې توپکلي دي هغه خوږې شوي لکه واره کړه مونږ له ویده وخورئ لکه په عمر کې زمونږ د خولې نه بدبوی نه ده تللی دا حسنین یې خوښ و نصیب نو دوی نستم نو دا حسن او حسین یو ځل یو جاړي مور ته وایي بچي دا ولې جاړي زما دا نس وی صاحب د لوګي د وجې نه جاړي کور څه شته وی خری وه هغې کې تېواش او ژبه یې خوله کې ورکړه داسې هغه راښکله راښکله وی زه دې به بیا نه جاړي ټول عمر کې چېرته د لوګي نه دي جاړي دې غاښونو به یې رڼا کړو او مخ عایشه بیبي یو ځل سهار وخت کې
سستن میں کتلا ستن نانا دا لاسا پریوت حضور مبارک کوٹھے تران مارتے قربان ٹنکم نے لاٹن خوش پیدا شو ماوی صاحب ستا پکور کی دیوه قدری نشته وی خندل چې وی خندل دی غاښونو پړه وی ستنه مې راواخیسته ټول کور رڼا شو او ستنه مې بیده مخه یو ځل عایشه بیبي وایي ما سره وړی ده زه ترې تار جوړوم کوټه کې ناست او حضور مبارک خپله پاڼه ګنډي په خپله نو په هغې به خولې راتله ای په دې تندي خوله را ای ما دې خولو ته کتل دې خولو کې رڼا وه داسې ګورم د هغه خیال شو ما ته وویل ولې ما ویل صاحب ستا د خولو کې خو رڼا ښکاري ما وی ابو کبیر حضلی او شاعر دی د چا صفت یې کړی دبتا بتشرا ومبرا من كل غب رحيزة او فساد موزعة وداع مغيلي واذا رأيت الى اسرة وجهي بروق الداس یو شیر وی ته د دې مخ خلو ته وګورو رڼا کې صاحب دا شیر خو پتا کې جوړي ځکه ستا خواله رڼا کې وی خند خواله خوشبویه وه عرب خو ګرم دی هغې کره په کینو مې ټول عمر واوره لیدلې ده یخې اوبه به یې دا وې چې د ګوډې اوبه به وې یا د شپې په لوښي کې نو یو صحابي راغی وی صاحب لور واده کوم او دومره را سره څه نشته چې والا ورکړي وی ښه یو شیشه راوړه خو چې خولې کولو هغه شیشه راوړه نبي کریم یو ډکې راواخیست وی زما دې خولو ته ونیسه خولو ته یې ونیو هغه شیشه کې خوله لاړه او هغه ډکې یې ورکړه وی چې ستا لور کله خوشبویۍ ته زړه وي نو په دې ډکې دې شیشه کې ډکې ورکوي او په ځان دې راکوي هغه بیبي څه کوي چې هغه ټول کور نه خوشبویي تله او علما کور ته او صحابه به هغې ته بیت المطیبین وي د خوشبویو خلقو کور د حضور پاک په صفت کې راځي چې کوم ځای به یې ناسته کړې وه بیا به نو یا به په کومه لار تللی بیا به نو هغه لار او ناستې ځای نه به خوشبویي تله نو صحابه کرام وایي موږ به د هغه لاره او د هغه د ناستې ځای د هغه د خوشبویۍ نه معلوم ویښتې دغه شو په حج کې سر وخوره نو یو صحابي له یې ورکړه دا ویښته تقسیم کړه او څه یو بیبي سره محفوظ پاتې شو ام سلم یو ویښته صحابه وساتله خالد ابن ولید یو سخت خطرناک جنګ و یرموک نو د کافرانو په جمګټه کې گیر شو پټکي ته غورځېدلی دی په کافرانو په دې سخت دغه کې ورځي او هغه پټکي راځي خوږم شو پکې هم لګېد خو راووته پټکي راواله بیا ورته چا وی نیکبخته یو پټکي باندې دې ځان مجب پټکي وکړه وی تاسو خبر یې چې دې پټکي کې څو دې کې خو د دواړو جهانو د سردار ویښته ما ساتلی ما وی چې دا د کافرانو لاس له ورنشي جهاد کې به یې مغه پټکي په سر و او هغې کې ویښته یو بادشاه دی د اسلام هارون الرشید د هغه نوم 20 کاله حکومت کړی او ملتانه پورې حکومت 6.5 میله د هغه د حکومت اوږدوالی دا ټول اسلامي ملک یو نو په دې اخري ورځو کې یو ورځ خفه ناست
یو وزیر دی د هغه نوم دی یحیی ابن خالد البرمکی. هغه ورته قربان ولې خفه ای بس هسې مې طبیعت خفه وی نه ووایه صاحب وی ښه که ته زه ووایم او زما خفګان لر کولی شي نو لر به کړي. نا وزیر حیران شو وی صاحب چې ستا خفګان زه لر کولی شم نو زه به بال بچ او خاندان ستا دپاره قربان کړم. وی وعده ده وی او وعده ده. هغه نور هم حیران شو چې خدای ډېر څه نو چې بادشاه ته وعده واغشته. بادشاه وایي د بادشاه مې ارمان نشته ځکه لوی حکومت خدای را کړی د ښځو مې ارمان نشته خشته ښځې مې دي او وینځي د زامنو مې ارمان نشته د مال و دولت د باغونو مې ارمان نشته د هېڅ څیز ارمان په زړه کې نه لرم. یو څیز ارمان مې دی چې هغه ما سره نشته او تا سره شته نو هغه ماله راکړه. وی صاحب څه یاد دی؟ وی تا سره د دواړو جهانو د سردار ویښته مبارک دی او ما سره نشته. هغه سره چې دی وی دا وزیر هم رنګ تک زیړ شو. وی صاحب تا خو داسې نعمت وغوښته چې دا نعمت چاله ده ورکوله نه دا هم څه خو ما تا سره اوس وعده وکړه نو درکوم یې خو درکوم خو زه چې هغه بار ته راوباسم د چا کتو دپاره نو مخکې صدقې کو نو ما سره خپلې پیسې اوس نشته د صدقې چې زه صدقه وکړم. وی څومره دې پکار دي؟ وی 12,000 اشرافه. خادم ته وایي زما د خپل حساب نه 12,000 اشرافه ورکړه. هغه چې څه صدقه دغه کو هغه یې وکړه دی په ډېر عزت په درناوي په صندوق کې ویښته راوکړه. صندوق کې و بیا بند و بیا د هغې نه بند. زمونږ په علاقه کې حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره 2 ویښته دي د حضور پاک او ډېر په اکرام یې ساتلي. نو بادشاه ته یې پیش کړ. بادشاه کل کړل او بیا په سجده خدای پاک ته پرېوت او د سجدې نه پس بیا وایي دی وزیر ته چې قسم په خدای ته ډېر ساده سړی. وی ولې؟ وی ما د خدای پاک سره دا وعده کړې وه که دې وزیر راته دا ووایي چې ټوله بادشي ما ته پرېږده نو هله به زه دا ویښته مبارک درکوم نو ما تا ته ټوله بادشي پرېښوده ته یې له 12,000 اشرفې وغوښته. بیا چې وفات کېده هغه ویښته ورسره نو وصیت یې وکړي دا په منځ قینچي کې 2 ځایه کې قبر کې چې ما کېدی نیم راله په یو سترګه کېدی نیم راله په بل سترګه ځکه د پیغمبر د بدن حصه چې کوم ځای پرتی هلته کې خدای عذاب نه نازلوي. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. پیغمبر چې کوم دی یا د پیغمبر د بدن حصه چې کوم دی هلته کې خدای عذاب نه نازلوي. یو دغه شان فقط چا ځان سره نوکونه ساتلي دي چا ځان سره د هغوی ساده قندار ته که لاړی نو قندار کې احمد شاه ابدالي رحمت الله علیه یو کمال کړی او خښم دی هلته هغه د دې ترکستان د علاقو نه دغې طرف ته یو صحابي سره د حضور مبارک چوغه وه وړوکې اندرکه ده خړه د اوښانو ده وړی دې ځای پورې او دې ځای پورې لستوڼي دی یې راوړې ده قندار کې هغې دپاره جدا ځای جوړ نا په څو کپړو کې بند نو د حضور پاک جامه ترکو کې استنبول کې یو عجایب ګرد هغې کې بعضې څیزونه د حضور پاک بادشاهانو ساتي. دا لاهور کې چې په شاهي جومات کې دي دا صحیح نه دي او ترکو کې هغه درود شریف کې ووایه چاوی په بار ربیع الاول چې څوک جلوس کوي د دې شرعي حیثیت څه دی؟ هېڅ نه دی.
دا ثواب نه دی، اسی رسمي خبرې دي، نه د شریعت حکم دی، نه د هغه سره عقیدت دی، نه پې ثواب شته. ځان ستړی کړئ، ښه درود شریف په هغه ووایه، د هغه په سنتو عملو کې جلوس شیني. جلوس په شریعت کې څه عبادت نه د شیعګانو جلوس دی، د شیعګانو په مقابل کې دوی جوړ کړی، نه هغه جلوس څه شی دی، نه دا جلوس څه شی دی، دا د حمقلو خلقو رسمي خبرې. ما ورته وایي چې کوم قوم نه د دین حقیقت رک شي، نه هغوی په دې رسمیاتو خپل دین محفوظ ساتي چې شریعت کې د هغوی څه ثبوت نه، نو دا یې شی نه دی. څوک پکې د ټانګو جلوس کوي، څوک پکې د اوښانو کوي، څوک پکې د رکشو کوي. هلکه مونځ هم کړی دی، مونځ هم ښه نه دی کړی، خو جلوس هم وکړه. شکل هم څنګه دی، شکل هم د دې ښکلي پیغمبر دی نه، جند هم د هغه دی نه، فراس کاک هم د هغه دی نه. دا خلک د قبایلو پر وایي، یو قبایل پته نه چې د کوم یو سړي ته چاوي روجي نیسي، دا ویر روجه خو نشم نی ګرانه، وی تراوی کې، وی تراوی خو نشم کولی، خو وی پیشمنی کې، وی آخر کافر خو نیم چې پیشمنی هم نکړو. پیشمنی خو لا بیا هم سنت دی، جلوس یې نه دی. دی مسلمان ته ووایه تا د حضور پاک د ژوند نقشه په ژوند کې راوستې ده نه، واده دی د هغه په طرز دی نه، غم دی د هغه په طرز دی نه، خوراک دی د هغه په طرز دی نه، مونځ دی د هغه په طرز دی نه، دعوت او جهاد دی د هغه په شانتې دی نه. دا خو نشم کولی، خو جلوس به نو دا فضول خبرې دي. چا دا تپوس کړو چې تا په مسله کې دا ویلو چې خواښې سره سړی بدعملي وکړي العیاذ بالله، نو ښځه پې ټول عمر د حرامه ده. دا مسله ده. د دې وجې نه یو خو خواښې داسې چې د سړي ترور وي، د پلار خور د مور خور محرمه یې مخکې، او چې خواښې داسې نه پردي کور کې دي کړي، نو هغې سره ځان له سفر هم مه کوه، هغې سره چېرته ځان له کښېنه مه، په ځان به د یو منټ اعتماد نه کوې. ګوره دا شیطان داسې مردار دی چې دا سړی په ګناهونو کې او شوي دي داسې. موږ له مسئلې راځي، توبې به زه وباسم. مخکې د کراچۍ نه یو سړي خط راولېږه، ما ته پښتون دی د پېښور، خط کې راته لیکلي دي چې ما یو جینۍ پیدن کړې وه، نو زه لاړم خواښې کره، نو خواښې سره مې وځله بدکاري کړې، نو ما باندې دا ښځه څنګه، ما وی انا لله، دې ښځې سره د شوي نکاح ختم، او ټول عمر ور سره واده نشي کولی. چا تپوس کړی دی چې د خینې دا حکم دی، د خینې دا حکم نه دی. د خینې سره ګناه خو ګناه، ګورې دا نه یم چې ګناه نه ده، خو ښځه پې نه ارامېږي، نکاح پاتې. دا خواښې مسله، خواښې که سړي ښکل کړه عاصم، نو هم پې ښځه ارامه شوه. که لاس یې وروړه داسې د شهوت په نیت، ښځو سره په لاس تړي مشي مه کوه، بغیر د خپلې خور نه، بغیر د خپلې مور او د ترور نه، بغیر د نیا نه، یا داسې بوډۍ ښځی چې هغه د شهوت د زمانې نه وتي، نو خیر. نور ځوانانو ښځو سره که خپلولانې هم په لاس تړي مشي مه کوه، په خولې وایه خورې ستړې مشي، سلام علیکم وعلیکم السلام، په خولې ستړي مشي کوه، لاس مه یو ځای کوه. چا یو سړي قسم خوړلی چې زه به دا بد کار نه کوم، څه موده نه کوه، بیا وکړه، نو څه ګناه ده؟ قسم خو به کفاره ورکوي او توبه د خدای پاک ته وباسي په رښتیا، بیا دی نه کوي، نو امید دی چې خدای پاک به یې معاف کړي. خو د هغه تېر قسم به کفاره ورکوي، 10 مسکینانو ته ډوډۍ د 2 وخته، یا 20 کیلو غنم دی ورکړي خیراتي، نو غاړه به خلاصه شي، یا 3 روجي. چا وی که چا قتل وکړه، خطا چې قتل وکړي نو دیت کې غوښتې شي،
د دیت هغه تعداد دی وخت کې ما ته د پاکستاني روپو په حساب نه دی یاد، خو سلو خان دی یا د حضور د زمانې په حساب دا وخت د 1000 اشرفو بدل اشرفه سلورنیمې ماسې وه، نو 1000 اشرفه چې په سلورنیمو کې ضرب کې او د هغې نه سره زر څومره جوړېږي، د هغه سرو چې څومره قیمتي دغه د دیت اندازه. او که پرزا وي نو پرزا چې پر سره رضا شي په ځمکه په غوی په بل، خو که دا وایي چې شرعي دیت نو د 1000 اشرفو چې یوه اشرفه سلورنیمې ماسې وي د هغې قیمت دیت. او 2 میاشتې به روجې هم نیسي پرله پسې، دا د قرآن شریف حکم کفاره 2 میاشتې روجې. د ننګو نه ویښته وي څنګه وي، د بعضې سړي ګیره ډېره ګڼی نو د ننګو نه ډېر عالمان وایي روا ده، خو چې کومې پورې هغه ډېر حد ته نه رسېدلې ګوتې مه ور وړئ ځکه زیاتېږي. خو په ننګو که ویښته راشي نو هغه لرکولی شي، په مری چې راشي هغه لرکولی شي. مری او ننګي دا د ګیرې په حد کې نه دي داخل. چاوې د چا غاښ سوري وي چینجي وي او هغه ډک وي، غسل او دسې کېږي او کېږي چې ډکوالی داسې چې د هغه جزو ګرځي. چاوې د سړي ښځه مړه شي او بل هېڅوک نه دې غسل ورکولی شي په مجبورۍ کې، خو هسې غسل د ښځو به ښځې ورکوي چې بل څوک نه نو ورکوي. دا تپوس وکړئ که پردی ښځه مړه شي او د غسل څوک نه نو تیمم به ورله ووایي، لاس نه به کپړه تاو کړي په خاوره لاس دغه کړه او تیمم وله ووایه خلاص. چاوي یو منښته چا کړې ده د یو کار په سلسله کې خو کار یې نه دی شوی نو منښته پې شته که نه؟ نه، چې کار یې نه دی شوی خو منښته پې نشته. خو منښته کول ښه کار نه دی، دا د شومانو کار. د دواړو جهانو سردار د منښتې نه خپل امت منع کړی. منښته به اکثر منښته وکړي بیا پوره کول نشي، وی زه به سنډال الم نو بیا وایي مې سر یاد کړی، بیا د سنډا د سر نه د چرګ سر ته راشي. نو مه کوه، او چې خدای کار وکړي نو صدقه وکړئ که نه منښتې څه لګه. منښته دپاره دا ضرور ده چې په خولې ویلي، که زړه کې د یو څیز اراده وي نو هغې ته منښته نه وایي، په سړي نه لازمیږي. نو که د چا زړه کې ده که زما کار شو چیرلې به خیراتوم خو په خولې نه وویلې، بیا د پیسو اراده وکړي نو ټیک ته پیسې هم ورکولی شي. خو چې په خولې یو ځل ووایي نو چې کوم شي یاد کړي او هغه میلاویږي په بازار کې او په شرع کې منع نه نو ورکوي. که سړي دا منښته کړي که دا کار مې وشو زه به زوی قرباني کړم نو زوی قرباني کول خو بند دي، نو بیا به ګډ قرباني کړي. صف په آخر کې ځان لکه سړی ودرېد نو مونځ یې کېږي، خو په کار نه ده. چاوې حج کې سړی قصدن واجبات پرېږدي او بیا دم ورکوي قرباني، حج یې خوښ خو دا کار ښه نه دی، قصدن ولې پرېږدي؟ دا چا د ماستر نوم اخیستی دی، کتاب یې لیکلی دی او دا خبرې دي پکې. خبره کې صحیح هم دي دروغ هم دي. چاوې رسول الله مبارک څوک په ویښه لیدی شي دا زما ستا خبرې نه دي. بعضو اولیاو ته خدای پاک دا صفت ورکړی چې حضور پاک یې لیدلی دی. یو عالم دی پکې حافظ جلال الدین سیوطي، هغه کتاب لیکلی دی په دې موضوع او دا کتاب نوم دی تنویر الحلق فی رؤیت النبی والملک. پیغمبر او ملائکه سړي لیدی شي. وایي ما 2 ښکارته په دې خپل سترګو خپل خوب پیغمبر لیدلی. بعض اولیاو ته خدای پاک خبر کې ښیي، کشف القبور دی ته. نو پیغمبر علیه السلام لوی ذات دی، نور مړي ویني دا ویني چې دی قبر کې په دې سړي څه حالت. خدا زما ستا خبرې نه دي. زموږ ښکلی پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې معراج ته تللی نو پیغمبران خو مخکې نه وفات دي، پیغمبران ورته اسمانونو کې خدای حاضر کړل، ویلیدل. د انسان دا روح چې دی، روح دا د انسان په څېره دی او داسې مثال یې دی لکه اینې ته چې ودرېږي
اینې ته چې ودرېږي نو ته به پکې ښکارې، خو که د اینې هغه شکل څوک په ټوپک ولي نو خوږېږي نه، څوک یې په لاس نیول غواړي نیولي کېږي نه. دقه شان د هر انسان روح دی، هغه روح کله په انساني څېره کې ښکاره شي. نو خدای ډېرو اولیاو ته د پیغمبرانو یا د بعضو تیرو اولیاو یا قبر کې هغه څېره ورته ښکاره کړي. خو مونږ د دغه میدان واله نه یو. دا کتابونو کې لیکي چې جبریل علیه السلام تلاوت کولی شي او اسرافیل علیه السلام عام ملائکې نشي کولی. درود شریف ووایه دا پاتې شو کېږي. د چا کوارټرې وي په هغه قرباني کېږي که نه کېږي. اوس ته له تپوس کوه که کوارټرو آمدن ته دی ناست دي او پیسې ورسره زیاتې نه جمع کېږي نو په دې هېڅ نشته. د سړي د 100,000 روپو کوارټرې دي خو د ده د کور خرچه د 100,000 روپو ده، هېڅ پې نشته. قرباني علي په سړي راځي چې د ضرورت نه زیاتې پیسې تا سره جمع شي، که د کوارټرو نه دې ګټلي، که د بس چلولو نه دې ګټلي، که د نوکرۍ نه دې ګټلي، که زمیندارۍ کې در سره بچت پاتې شي. او که سړي 80 جره بس مکه ده خو آمدن یې دومره دی چې ایله پې ګزاره کېږي، هېڅ پې نشته، صرف عشر دی پې د فصل، زکات پې نشته، سرسایه پې نشته، قرباني پې نشته. چا وی زموږ محله کې یو هندو دی او خپل کور کې اوسېږي خو زموږ جماعت له ګړۍ غشتل غواړي، جانماز غواړي، ورکول یې روا دی خو د غیرت نه خلاف. مسلمانانو له دا پکار دی که هغه واغشتل نو څه ناروا نه دی، خو غیرت دا دی چې هغه ته دعوت د اسلام ورکړي او په نرمۍ په خوږې پوي کړي چې هلکه ته خو ډېر ښه سړی، ستا زموږ جماعتونو سره مینه ده، راځه زموږ دا دین خپل کړه. ای کاڼي خو در لیسو نه کړل دی بوت او غوا به چاله ته ورکړي غوا چې د چا خدای غوا وي او د چا خدای کاڼي بوت هم بسي نو په نرمۍ ته چا وی د سبا مونځ د جمع د نور راختېدو نه پس څومره مخکې پکار دا اندازه والی چې د سبا نه تر نور راختېدو پورې دا وخت 3 حصې تقسیم شي نو تی په دې منځ حصه کې کوه، منځ کې کوه. که خطۍ در نه راله چې اودس وکړي یا غسل وکړي او بیا په صحیح طریقه مونځ وکړی شي د نور راختېدو نه مخکې. دا سوالات ډېر دی او وخت ختم شي. چا وی د ډول سرنا د منع کېدو څه وجه ده؟ دا وجې تپوسونه مه کوه، خدای او رسول منع کړي دي. کله حکمت چاته معلومي کړه یو ډاکټر درته دا ووایي چې ستا دپاره دا شی نقصاني دی. نور تپوسونه مه کوه چې په ډاکټر دی دا یقیني چې دی زما خیرخوا دی او دی په رښتیا ډاکټر دی، دی زما مزاج پېژني. بیا څوک تپوسونه نه کوي. خدای او رسول چې څومره حرام کړي دي څه شی حکمتونه یې مونږ ګوره، حکمت به یا مونږ ته معلومي یا نه، خو دا هم یقین دی چې خدای زمونږ پیدا کوونکی او مونږ چې د څه نه منع کوي هغوی کې ضرر او پیدا کړي د امتحان لپاره چې پیدا نه وي نو امتحان پرې نه راځي. یو ډوډۍ نه چاته وایي ډوډۍ مه خوره، نه به څه وخوري، او چې ډوډۍ پرته یې ورته یې مه خوره او بیا ستا حکم ومني نو د ده تابعداري معلومېږي. یو سړی د لاس پښو نه وتړې ستنې پورې ورته یې دغې مجموعې ته مه نږدې کېږي، د هغه پلار هم نشي نږدې کېږي او چې کوله ووي خوشي او بیا نږدې نه شي نو تابعداري معلومېږي. ډول سرنا کې خواهشات راوچتېږي، دا د زنا لاره ده او زنا د ټولو بد اخلاقو سر ده. ډول سرنا سره قوت شهواني راپورته شي، دی به یې ګوري چې چېرته یو ښځه عزت یې ورشي. دغه شان د شرابو مسر دی، شراب قوت شهواني دومره راوچت کړي چې دی د کنټرول او د اعتدال نه وځي. اکثر چې شرابیان شراب کي نو ښځې ورسره وي چې دی بلکل لیوني کېږي. بیا دغه وخت کې نه پوهېږي نو دا مزامیر او دا ډول سرنا دا وی د قوت شهوانی را پورته کېدو ذریعه ده، دې نه زنا جوړېږي. خو مونږ ته خدای او رسول منع کړي مونږ یې څه چا وی غسل جما نه پس دا غسل ولې یو لویه بې اودسي ده. د وړوکو بې اودسو دپاره شریعت وړوکي په حق پاکي مقرر کړی او د لویې بې اودسۍ دپاره لویه پاکي مقرر کړی او حکمت ته یې موږ نه خبر
خو د بعضې ډاکټران ته چې د جما سره جراثیم روزي د بدن نه، ځکه دی ډېر زور کوي ویښتو په ذریعه روزي. د هغې علاج دا دی چې ومینځلي شو. نو شریعت علاج مقرر کړی. خو ما ته وایي حکمتونو پسې مونږ نه ځو، مونږ د خدای او د رسول خبرو پسې په حکمت به یا پیږو یا نه پیږو، زمونږ عقل ته به راځي یا به نه راځي. چې سړی مسلمان شي او خدای او رسول مني، نورو خبرو ته حاجت نشته. روژه کې فطر په جمع ولې راغلی دی؟ د حضور پاک او صحابانو داسې راغلی دی، ځکه دا د شپې د مونځ حصه ده او د شپې مونځ تهجد او تراویح هغوی په جمع کړي دي، نو وطر هم په جمع کړي. فرض خو نه دي که لکه نفل چې بغیر د روژې نه په جمع نه دي راغلي. دا تراویح نفل قسم دی، یعنې فرض نه دي او فرض نه علاوه نور څیزونه په جمع نه دي راغلي بغیر د اختر د مونځ نه یا د استسقا نه. نو وطر په تراویحو کې په جمع راغلی. چا نه یو تراویح قضا شي، سلام نه پس په یو رکعت ته پاسي لکه څرنګه چې نور مونځ دی هغه شان به دا. چا وی اسلام کې قوالي روانه ده، نه قوالي ناروانه. قوالي ډول سرنا ته وایي. نو ډول سرنا د خدای د رسېدو ضروري نه ده، دا سړی د خدای او د رسول نه لرې کړی. چا وی د ټلویزیون کې تصویرونو ته کتل همیشه دا وړه ګناه ده که لویه ګناه ده؟ که وړه ګناه یو سړی پې همیشه عمل کوي نو بیا یې لویه جوړېږي. د ټلویزیون تصویرونه دا د دې بار تصویر نه زیات خطرناک، ځکه بار که سړی یو ښځې ته وګوري خو ښځه زر مخ واړوي یا لپټه په سر کې یا وشرمېږي، او په ټلویزیون کې خو نیغه مخامخ ناست دی نه مخ اړوي نه دغه کوي، نو د هغې خطره زیاته ده. دا کورنۍ خرابوي. سړی چې ښځه یې کړي، ښځه هر قسمه یا بوډۍ وي یا زړه وي د ده ښځه، او دې ځوانه ښځه ووي نن خپله ښځه بیا طبیعت یې خراب شي، بیا وایي چېره دا زما ښځه ده. او خود هم چې خسته سړي ویني نو هغې خپل خاوند دی بوډۍ یا څه بوډي یا څه بل څه کمزوري پکې، نو د هغې د خاوند سره محبت کوي. دا پرده چې ده دا خاندان محفوظ ساتي. کومو قومونو کې چې پرده نشته، ښځې پردو سړو ته ګوري او سړي پردو ښځو ته، د هغې د کورنۍ ژوند خراب دی. لندن ته لاړ شي، امریکې ته لاړ شي، چې څه دي هغه ټول مردار دي. چې کوم قوم کې پرده ده د هغې خاندان آباد دی، د هغې زامن زامن دي او د هغې لوریانې لوریانې. چې کومو قومونو کې دا شی راغلی، دا خو ضرور ده چې هرې ښځې نه ښایسته ښځه یې بله، ستا ښځه خو به ټوله نورجهان وي، چې بله پکې وویني بیا به یې خپله بدې شي. او ستا ښځه چې بل سړي وویني ستا غوندې نسواري څه کوي؟ نه چې دا نسواري باندې وړی امنیت ښځو سره په لاس تړي مشي مه کوه، بغیر د خپلې خور نه، بغیر د خپلې مور او د ترور نه، بغیر د نیا نه، یا داسې بوډۍ ښځه چې هغه د شهوت د زمانې نه وتي نو خیر. نور ځوانانو ښځو سره که خپل ولانې هم په لاس تړي مشي مه کوه، په خولې وایه خورې ستړې مشي سلام علیکم وعلیکم السلام، په خولې ستړي مشي کوه، لاس مه یو ځای کوه. شاوی ما کور والا ته وی چې ټي وي مه ګوره، نو هغې راته وی اخر مونږ د کور نه بار ته نوځو نو څه به کوو؟ نو کتل ښه نه دی. ټي وي کیسې ټول هغه داسې خبرې چې د ښځو او د سړو زلمو اخلاق خرابوي او انسان پرې متاثره کېږي. نو ټي وي اړه کور ته راوړی